اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سزا ځنډولو د خواست اوریدنه د ګل روز ته ځنډولې ده چې په دې د عمران خان وکیلانو د عدالت په کمره کې احتجاج کړي او د شرم نارې وخلې دي. د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس عامر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه ډلې د جمعې پر ورځ د عمران خان د سزا ځنډولو د خواست اوریدنه کړې ده او داسې ښکارېده چې نن های کورټ د عمران خان د 3 کلن بند سزا وځنډوي او د خوشی کولو امر یې وکړي. په نننۍ اوریدنه کې د الیکشن کمیشن وکیل امجد پرویز اډوکیټ د ناروغۍ په دلیل عدالت ته نه وړاندې شوی او خپل مرسیال وکیل یې عدالت ته ورلېږلی وو. د اوریدنې په مهال چیف جسټس عمر فاروق ویل چې د سزا د ځنډولو خواست په مهم پړاو کې دی او کچري وکیل امجد پرویز محکمې ته حاضر شوی نو د 15 یا 20 منټونو کې به دلیلونه سر ته رسیدلی وو. د الیکشن کمیشن مرسیال وکیل عدالت ته ویلي چې امجد پرویز ناروغه دی او ډاکټر ورته د آرام کولو وړاندیز کړی دی ځکه نو عدالت باید د سزا ځنډولو د خواست اوریدنه د اگست تر 28 پورې وځنډوي. د عمران خان وکیل لطیف کوسه د خواست اوریدنې د ځنډولو په غوښتنه نیوکه وکړه او ویل چې یو تن د 13 ورځو په زندان کې پروت دی. چیف جسټس عامر فاروق د لطیف کوسه په دغه نیوکه ویل چې ټرایل کورټ چې سکړي غلط یې کړی دی. دا یو شاذ د بنیادی حقوقو معاملې ده. د اسلام آباد ضلعي عدالت یا سیشن کورټ عمران خان ته د توشخانی په قضیه کې د 3 کاله بند سزا ورولې ده او هغه د مخال پاټک زندان کې د خپل بند شپې ورځې لنډوي. تحریک انصاف ګوند د دې سزا د ځنډولو په ضد اسلام آباد های کورټ ته خواست کړی دی او درځ یې خپل کړی چې سیشن کورټ جج د عمران خان په ضد فیصله کې تعصب نه کار اخیستی او د انصاف تقاضی نه دی پوره کړی. نن د خواست اوریدنې په مخال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس ویلي دی چې موږ د سزا ځنډولو د خواست اوریدنه د ګل دروازې پورې ځنډو او کو څوک رانغلل نو خوم به فیصله وکړو. د عمران خان وکیل لطیف کوسه له عدالت پوښتنه وکړه چې تحریک انصاف ګوند مشر په 3 ورځې نور هم په زندان کې ساتي. لطیف کوسه ویلي چې د ګل پرواز به بیا دی عدالت ته نو ورځي او جج ته ویلي چې ستا څه خوښوي هغه وکړه. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 اسلام آباد.